د تبوک په سفر کې د قوم سمود په کلي تېرېدنه. د تبوک غزوه مشهوره غزا ده او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اخیری غزا ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی شو چې د روم بادشاه په مدینه منوره د حملې کولو اراده لري او لوی لښکر ورسره دی. د شام په لار مدینې ته راځي. په دې خبر په تاریخ د 5 رجب زبرګې میاشت سن 9 هجري د زیارت پر ورځ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې د مقابلې لپاره د مدینې منورې نه روان شو. چونکې زمانه د سختې ګرمۍ وه او مقابله هم سخته وه، دې دپاره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صفا اعلان وکړو چې د روم د بادشاه مقابلې دپاره تلل دي، تیاری وکړئ. نبي علیه الصلاة والسلام پخپله د هغې دپاره چانده کول شروع کړو. دا هغه جنګ دی چې په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور ټول سامان راوړل، او کله چې ترې تپوس وشو چې د کور خلکو دپاره دې څه پرېښودل، نو ویې فرمایل چې د هغې دپاره مې الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم پرېښودل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کور د ټول سامان نه نیم راوړو چې د هغې کیسه 6 باب 4 نمبر کې راځي، او د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه د 3 حصې د لښکر پوره سامان ورکړو، او هغه شان هر یو کس د خپل حیثیت نه زیات راوړو. سره د دې چونکې عام طور تنګسیا وه، نو لس سړي به په یو اوښ باندې وار په وار سورېدل. په دې وجه د دې جنګ نوم جيش العسرة د تنګۍ لښکر و. د جنګ ډېر سخت و او سفر هم د لرې و، او موسم هم دومره سخت و چې د ګرمۍ څه اندازه نه وه. او دې سره مدینه منوره کې د کجورو د پخېدو زمانه وه چې ټول باغونه پاخه ولاړ وو، او په کجورو باندې د مدینې منورې د خلکو د ژوند زیات دارومدار و، چې دا ټول کال د ورځې جمع کول ګویا دا زمانه وه. په دې حالاتو کې دا وخت سخت د امتحان و چې یو خوا د الله تعالی نه ویره، د نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد چې د هغې په وجه بغیر د تلو رغېدن نه و، او بل خواته دا ټول تکلیفونه چې هر وخت د نه تلو مستقل عذر و. خصوصا د ټول کال محنت او پخې شوې ونې دغسې بې یار او مددګار پرېښودل چې څومره مشکل و هغه ښکاره ده. خو دې ټولو سره د الله تعالی یره په دې حضراتو غالبه وه، ځکه سوا د منافقانو نه او معذورو ویرونو نه چې په هغې کې ماشومان او زنانه هم داخله وي، او هغه خلک هم چې د ضرورت دپاره مدینه منوره کې پرېښودل شوي وو، یا د سورلۍ د نشوالي په وجه په ژړا پاتې شوي وو، چې د هغې باره کې آیات نازل شو. نور ټول حضرات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره روان شو. البته 3 کسان بغیر عذره شریک نه وو چې د هغې کیسه را روانه ده. په لار کې د قوم سمود په کلي تېرېدل وشو، نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په لمنه خپل مخ مبارک پټ کړو او اوښه یې تیزه کړه، او اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنه ته یې هم حکم وفرمایو چې دې ځای نه په تیزۍ سره وځئ، دا د ظالمانو په کلو کې په ژړا تېر شئ، او په دیو یره تېرېږئ، هسې نه چې الله مه کړه هغه عذاب چېرته په تاسو نازل نه شي کوم چې په هغې نازل شوی و. پیدا کې لیکي د الله تعالی خوږ نبي او نیازبین رسول صلی الله علیه وسلم د عذاب د ځای نه په یره او په خوب تېرېږي، او خپل جانثار دوستان ته کوم چې د دې سختې مجبورۍ په وخت کې هم د خپلې جانثارۍ ثبوت ورکوي، په ژړا د وتلو
د تلو حکم ورکوي چې الله مکړه هغه عذاب چرته په دوی نازل نشي. مونږ خلک چرته په کلي کې زلزله راشي نو هغه د سیل ځای جوړوو. د وران شوو آبادو سیل ته ورځو. ژړا خو یو خوا د ژړا خیال هم په زړه کې نه راولو.